السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په مردان تخبای کې ډیر غټ ظلم شوی دی چې ظالم پلار را پاسېدلی دی او خپل د لسو کالو ماشوم زوی ډیر بې دردۍ سره قتل کړی دی او خپل زوی سره ډیر غټ ظلم کړی دی. پلار په څه خبره خپل زوی قتل کو؟ د زوی داسې څه ګناه وه؟ نو ملګرو کو تاسو ځان د دې ټول معلومات نه پورا خبرول غواړئ نو کو تاسو زمونږ چینل کې نوي وئ نو مهرباني وکئ زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو دا دردناکه واقعه په مردان تخبۍ کې راغلې ده چې هلته کې ظالم پلار خپل د لسو کالو ماشوم زوی یې ډېر بې دردۍ سره ووجلو او خپل زوی سره یې ډېر غټ ظلم وکړو. د هغې نه پس پولیس راغلل او هغه ظالم پلار یې ګرفتار کو. د هغه ظالم پلار یې تازه انټرویو مخې ته راغلی ده او هغه دا ویلی دي چې ما خپل زوی په دې وجه باندې قتل کړی دی ځکه چې زمانه یوه عظیمه غلطي شوې ده. زه په غوسه کې پې نه شوم او ما تمانچه راواخیستله او خپل زوی مې دوه ډزه په دې سر باندې ویشتلو او زه اوس ډېر سخت خفه یم او زه اوس ډېر سخت ناراسته یم چې ما ولې داسې کار کولو. ملګرو پلار دا ویلي چې د اختر درېیمه ورځ وه او دا ما منې کړی چې ته به خپل ملګرو سره چکر له نه ځې ځکه چې د اختر ورځې دي او رشونه سیوا دي الله مکه چې تکې اکسیډنټ ونه کې. نو ملګرو پلار دا ویل چې زوی زما خبره بالکل ونه منله خو اخره ور زما زوی خپل ملګرو سره ملکن ته په موټرسایکل باندې چکر له لاړې خو چې ماښام کله راغلی د هغې نه پس ما تمانچه راواخیستله او خپل زوی مې درې ډزه په دې سر باندې ویشتلو او زه اوس په دې خبره ډېر سخت خفه یم چې ما خپل زوی ولې قتل کولو او هغه هم په نه څه خبره څه دومره غټه خبره خو هم نه وه. نو ملګرو واقعي چې ډېر غټ ظلم شوی دی ظالم پلار خپل زوی ولې قتل کولو؟ ملګرو په معمولی خبره قتل کو ولې کو خپل ملګرو سره لاړې؟ د اختر مخه د ټول ځوانان خپل ملګرو سره چکر له روان دي او خپل امزول ساتلی دی څه غلط خو نه و ګرځېدلی څه جنۍ څه خو نه و ګیر شوې څه عزت خو یې وله نه و خراب کړی. ملګرو اخر ول پلار ولې دومره سخت لیونی شو؟ ملګرو پلار خو دا خو هم ویلي دي چې نن درېیمه څلورمه ورځ ده چې ما چرس نه څکلي زما دماغ بالکل یې کار پریښی دی. نو ملګرو تاسو د دې ویډیو نه ښه معلومه کړه چې دا پلار یې د چرسو نشیو پلار به چرس کلو او درې ورځې چرس نوس کړي بالکل یې دماغ یې کار پریښي او خپل بچی په خپل لاسونو باندې قتل کو. ملګرو حکومت له پکار دي چې اوس دغه ظالم پلار دی وله د تخبۍ په دغه چوک کې را ځوړن کړي او سریام دی وله سزا ورکړي ځکه چې ډېر غټ ظلم یې ورسره کړی دی. دومره غټ ظلم خړو بالکل یې څوک اړو چا سره کوي نو لکه څنګه چې دې ظالم خپل زوی سره وکړو. ملګرو دا زما ویډیو بس تاسو ډیره خوښه شوي وي د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.